السلام علیکم ورحمت الله. مولانا صاحب چې پرون عمران خان ته يهودي ایجنټ ویل نن خیرخواهي ولیکي دا یو عام اعتراض چلیږي او د علماء په خولې لراوستي دي. هغه علماء کرام چې هغه په سیاست کې ډېره دلچسپي نه لري، صرف نظریاتي تعلق د جمعیت علماء اسلام سره دی، نو په هغې باندې دا پی ټی آی والا دا اعتراض کوي چې مولانا صاحب د عمران خان ملګری شو، مولانا صاحب د عمران خان ملګری شو. مولانا صاحب خو پرون عمران خان نه خلاف و نن ولې د عمران خان ملګرتیا کې دا یو عام اعتراض کوي. وره جواب مولانا فضل الرحمن صاحب پرون د عمران خان ملګری، پرون د عمران خان خلاف ولی و نن د عمران خان ملګری ولی دی. پرون عمران خان ته يهودي ایجنټ وی نن وته ولی نه وی. پرون د عمران خان اسمبلی ته جعلي وی نن د شهباز شریف هغه اسمبلی ته جعلي وی. د دې وجه څه ده؟ مولانا صاحب پرون د شهباز شریف سره ولاړو، نن د شهباز شریف خلاف دی، وجه څه ده؟ جزاک الله. جواب باوري د زړه په غوږو، خو شرط دا دی چې د نفرت چشمې به لرې کوي. چې د نفرت او تعصب چشمې دې لرې کړي نه وي که نه، نو بیا به ته زما جواب ته بالکل غلط وای. آیا عمران خان یهودي ایجنټ و؟ آیا عمران خان نه امریکې خپل مقاصد پوره کړي دي که مولانا صاحب په شړه لګي؟ څه کم په 80 کاله تاریخ کې کشمیر نو ورکړی شوی، د عمران خان په تاریخ کې ولې ورکړی شو؟ د عمران خان په ټینیور کې ولې ورکړی شو؟ د ناموس صحابه دفن نه و چیړلی شوی، د عمران خان په دورانیه کې ولې وچیړلی شو؟ د اسرائیلو د تسلیمیدو خبرې نه وې کړی شوې، د عمران خان په دورانیه کې ولې وکړی شوې؟ د اسرائیل یو نماینده پاکستان ته په تاریخ کې نه دی راغلی، د عمران خان په دور کې 3.5 غنټې د اسرائیل طیاره راغلی ده او په اسلام آباد کې سټیک کړې ده، ولې کړې ده؟ د پاکستان په تاریخ کې د ختم نبوت دفن نه ده چیړلی شوی، او د عمران خان په تاریخ کې چیړلی شوی ده، ولې چیړلی شوی ده؟ چرته د پاکستان په تاریخ کې په پاکستان کې چرته چا د پیغمبرۍ دعوی نه دي کړي، او د 10 کسانو نه زیاتو د عمران خان په دور کې د پیغمبرۍ دعوی وکړي، ولې کړي دي؟ په اسلام آباد کې دننه چې هغه اسلامي جمهوریت پاکستان زړه دی، اسلام آباد په هغې کې دننه چرته کې د غیر مذهبو د پاره، د غیر مسلمو د پاره عبادتګاه نه ده تیاره شوې، او د کرونا په ورځو کې په 2020 کې غالبا خواوشا کې د کرونا چې کله لاک ډاون په هغه ورځو کې په اسلام آباد کې مندر جوړ شوی دی. دا ولې؟ د عمران خان نه یهودو یعنی امریکې خپل مقاصد باقاعده تور چې دی پوره کول، او 22 ټاسکونه یې ورته ورکړي چې په هغې کې د څه پوره کړي دي. بعضې چې ما غټې غټې خبرې یادې کړې په هغې کې دا دي. عمران خان چې کله لاهور ته لاړ شي، هلته کې د یو قادیاني په ځای کې دی سټی کوي، ولې؟ مخکې به چې کله په خپل دور کې د لاهور ته لاړو، دی به چې هلته کې د چا مهمان او د میزبان چې کوم دی هغه قادیانی دی، ولې؟ او نن مولانا صاحب د عمران خان ملګرتیا ولې کوي؟ نن مولانا صاحب د عمران خان ملګرتیا ولې کوي؟ د دې خبرې په لنډو الفاظو کې جواب ووره چې کله نواز شریف په جیل کې مولانا صاحب د هغه ملګرتیا هم کړې وه، چې کله شیخ رشید په جیل کې مولانا صاحب د هغه ملګرتیا هم کړې وه، چې کله دا نور حضرات سیاستدانان د هرې پارټۍ او د هر نوعیت خلک او د هرې پایې خلک چې کله جیل شوي دي، مولانا صاحب باقاعده طور د هغې مرسته کړې ده، د هغې په حق کې اواز پورته کړی دی. د دې جواب خو تا ته میلو شو، تفصیلي جواب یې در کوم. ټیک ده که نه؟ پاتې شوه خبره دا چې پرون مولانا صاحب عمران خان ته یهودي ایجنټ وي، او نن مولانا صاحب د عمران خان سره ولاړ دی. د عمران خان خوا ته خو نه دی تللی، د عمران خان ځای ته خو نه دی تللی. مولانا صاحب د اسد قیصر ځای ته کتلی، په دعوت باندې به تللی، هغه به دعوت ورکړی چې تاسو زموږ ځای ته راشئ، ما تاسو له دعوت کړی دی. په دې بنیاد به تللی، خو د مذاکراتو دپاره، د څه قسمه د یو بل سره د ګډ جوړ دپاره، د څه قسمه کمپرومایز دپاره، او د څه قسمه خبرې اترې د روغولو دپاره مولانا فضل الرحمن صاحب د اسد قیصر ځای ته یا د پرویز خټک ځای ته یا د دوی د سابقه وزیر اعلی ځای ته یا د بل ځای ته یا د بل ځای ته مولانا صاحب نه دی تللی. د مولانا صاحب خواله خو عمران خان ډله پی ټی آی والا هم ځي راځي، او مسلم لیگ والا هم ځي راځي، پیپل پارټۍ والا هم ځي راځي، قومي وطن پارټۍ والا هم ځي راځي. هغه خو مولانا فضل الرحمن صاحب له الله تبارک وتعالی یو اعزاز ورکړی دی، یو عزت ورکړی دی.
بغیر د یو پارټي نیمینه چې هغه خلک کړو پس کې د سره حسابي نه هغه نه د مولانا صاحب زی ترازی او نه مولانا صاحب زی ته چې هغه د سره پارټي نه دي صرف یو دوه پارټیان دي بس. اوس خبره داسې ده چې پرون امریکای د عمران خان نه خپل مقاصد پوره کول او د پاکستان د اسټابلیشمنت په ذریعہ باندې هغه دلته کې انسټال کړی دی پاکستان ته را لېږلی دی او باقاعده تور چې کوم دی هغه ته ټاسکونه ورکړي دي چې ته به دا کې ته به دا کې ته به دا کې چې په هغې کې 22 ټاسکونه شامل وو. بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب د تحریک په وجه باندې عمران خان د خپلې کرسۍ نه غورځېدلی دی. د پی ډي ایم د پاکستان ډیموکریټک موومنټ په سبب باندې عمران خان د خپلې کرسۍ نه غورځېدلی دی، کوز شوی دی باقاعده. نو چې کله عمران خان د خپلې کرسۍ نه کوز شوی دی او مولانا فضل الرحمن صاحب هغه په قلاره نه دی پرېښو، په دې 3.5 کاله حکومت باندې اړو پویه کړی نه دی، خو دلته درنه کوه، هلته احتجاج کوه، دلته جلوس روباسه، دلته ریلی روباسه، دلته کې ازادي مارش کوه، دلته کې لانګ مارش کوه. نو امریکای ته یهودو ته پته ولګېده چې دا سړی اوس چې کوم دی نو باقاعده په منظر عام باندې راغی چې دا د امریکای او د یهودو ایجنټ دی، اوس زموږ مقاصد د ده نه پوره کېږي نو د دې بل سړي په اوږه باندې ټوپک کېښودو. د پاکستاني اسټابلیشمنټ او د ادارو او د آرمي او د جرنیلانو په لاس باندې په شهباز شریف په اوږه باندې ټوپک کېښودو چې هغه نه ونه شوه اوس ته راځه. او په دې طریقه باندې عوام پاکستانی په خپل منځ کې جنګي او خپل مقاصد د دې نه پوره کوي. عمران خان چې د امریکای سره ترور او د ماما او د تره زوی نه و، هغې له خو یو سړی په کار دی چې په پاکستان کې د هغې نمایندګي کوي. هغه نمایندګي شهباز شریف هم کولی شي، هغه نواز شریف هم کولی شي، هغه عمران خان هم کولی شي، هغه زرداری هم کولی شي، هغه بل او بل او بل هم کولی شي، بغیر د مولانا فضل الرحمن صاحب نه چې د امریکای ته په سترګو کې سترګې اچي. نن د ډونلډ ټرمپ خلاف چې کوم بیانات مولانا فضل الرحمن صاحب ورکوي، یو د مور زوی له د منظري زړه ورکه دا بیانات دې ورکړي که نه ورکولی شي؟ سوال نه پیدا کېږي. جواب تا ته میلو شو خو ځان بې پویه که. پرون شهباز شریف په اپوزیشن کې و، پرون شهباز شریف سره ظلم کېدو، پرون نواز شریف سره ظلم کېدو، د وزارت اعظما د کرسۍ نه راکوز کړی شو، جیل ته وردننه کړی شو، د هغه په کور کې فوتګي وشوله، یوه وشوله، دوه وشولې، هغه جنازې ته را پرې نښودلی شو، هغه د مریض تپوس ته خپل کور ته را پرې نښودلی شو، هغه هسپتال ته پرې نښودلی شو، په خپله باندې هم بیمارو مولانا فضل الرحمن صاحب کلکه د هغه ملګرتیا کړې ده. ولې چې پرون امریکای د هغه خلاف کو، پرون امریکای عمران خان د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړو. نن مولانا فضل الرحمن صاحب د عمران خان ملګرتیا ولې کوي او د شهباز شریف خلاف ولې دی؟ ظاهر باهر خبره ده چې نن امریکای خپل مقاصد پوره کول د شهباز شریف نه شروع کړي دي. نو په دې وجه عمران خان چې کوم دی جیل ته واچو، نو عمران خان سره د خلکو همدردۍ خو لږ ډېرې پیدا شوي دي، خلک خو سره لږ ډېر ولاړ دي، خلک خو په لږ ډېر خفه کېږي ځکه خلک خو په دې خبره باندې نه دي پوهې چې دا د امریکای ایجنټ و دی او یا به او یا آینده دپاره به څه کېږي. خو په دې وخت کې مولانا فضل الرحمن صاحب که د شهباز شریف خلاف کوي، نو د مولانا فضل الرحمن صاحب سره خو 8 سیټونه دي، په څه باندې خلاف وکړي؟ که نه هغه زړه خبره ده عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه راولي، د هغه سره اتحاد وکړي؟ نه، دا هم د دې دور خلک دي، ردي کې به د یو تن سره خامخا اتحاد کوي. خو لکه دا خبره 100% غلطه ده چې لکه عمران خان ته مولانا فضل الرحمن صاحب د ریاست مدینه بانی نه دی ویلي. مولانا فضل الرحمن صاحب عمران خان ته د مسلمانانو لیډر نه دی ویلي. کنه ثابت کړي د مولانا فضل الرحمن صاحب په بیاناتو کې یو بیان داسې وښیي چې هغه د عمران خان تعریف کړی. مولانا فضل الرحمن صاحب کنن د عمران خان ملګرتیا کې ګوره دا دغه خیرخواهي کې خیرخواهي زما ډېر نږدې د دوست پشان رور پشان دوست دی، لکه مشر رور دی یو قسم. نو هغه کمنټ کړی دی هسې مزاحیه غونته، خو بهرحال خبره کې دغه شته دی، هغه چونکې تعلق د پی ټي آی سره دی. هغه وایي چې مولانا صاحب ته اوس پته ولګېده چې سړی خو هیره ده.
نو د هغه مرسته یې شروع کړه. نو ما ورته لاندې کمنټ کې جواب ورکړو، هغه سکرین شاټ زه تاسو سره دلته کې په کمنټ کې شیر کوم. ما ورله جواب ورکړم نه داسې نه ده چې هیره ده، نو د هیرې پته خو په مارکیټ کې لګي، نو د مارکیټ نه خو دا عمران خان دی مولانا فضل الرحمن صاحب بار کړی دی. نن صرف د هغه خیرخواهي کوي چې هغه په جیل کې دی، د هغه سره ظلم کېږي. نن امریکې خپل ټوپک د آرمي په لاس د شهباز شریف په اوږه باندې ښودی دی او خپل مقاصد په پاکستان کې د هغه نه پوره کول غواړي. د کورونا په ډرامه کې صرف په پاکستان کې نه، د دنیا په مختلف ممالکو کې چې امریکې کوم منافقت کړی دی، نو هغه غټو غټو خلکو ته پته ده د هغې خبرې، او خیاران خلک په هغې باندې ښه پوهېږي. تاسو په هغې باندې زیات خلک به په هغې باندې پوهېږي چې په پاکستان کې د ناموس رسالت دفاع، د ختم نبوت دفاع، دا د کرونا په لاکډاون کې چیړلې شوې ده. چې مولانا فضل الرحمن صاحب راپاڅېدو، هغه ورته وایي چې ګوره زه لاکډاون ماکډاون هېڅ نه منم، دا ټولې خبرې ان ریکارډ دي. مونږ ته به د ختم نبوت او د ناموس رسالت دفاع نه چیړی، دا دې په اسلام آباد کې ورته مندر جوړ نه. د عمران خان په دوري حکومت کې د پینډای چې کوم تبلیغي مرکز دی، ولې د هغې ګیټونه بند نه وو؟ کله چې وزیر مواصلات اسد محمود صاحب جوړ شو، د مولانا فضل الرحمن صاحب فرزند ارجمن، هغه ګیټونه کولاو نه کړل. دا ټولې خبرې لکه د روز روشن په شان واضحه دي، لیکن خلک د الله تبارک وتعالی په دې باندې پوهېږي. یو ځل بیا دا درخواست کوم چې علماء کرام ستاسو خیرخواهان دي. که ته وایې چې سیاسي مولا او سیاسي مولا او سیاسي مولا، یو کس ماته یو زما یو درس قرآن دی یهودو خلاف خبره مې کوله، په هغې کې ماته چې کوم دی کمنټ کړی دی چې دا تاسو سیاسي خبرې کوئ او مفتي صاحب ته یو پوهه سړی او ته سیاسي خبرې پرېږده. که دا سیاست تا ته دا چې د بازاریانو خلکو، د سپکو خلکو، د لچرو کوچرو خلکو کار ښکاري، نو بیا خو ومنه چې د عمران خان سپک سړی دی او بازاری سړی دی. او که دا تا ته د درنو خلکو کار ښکاري، نو بیا به علماء کرام په دې میدان کې باقاعده موجود وي، او علماء کرام دا میدان نه پرېږدي، چرته نه پرېږدي. علماء کرام به لکه ښځې ته او لکه یو عام سړي ته د آکسفورډ یونیورسټۍ فاضل او د فلاني ځای فاضل او د فلاني ځای فاضل ته به علماء کرام میدان پرېږدي؟ دا ممکنه نه ده. علماء کرام په هر یو میدان کې زمونږ ذمه دار دي، نمایندگان دي، مشران دي، او الله تبارک وتعالی دې دغه علماء کرام زمونږ مشران لري. په هر میدان کې د الله پاک دا زمونږ نمایندگان لري. کم از کم د مذهب په سر سودا علماء کرامو نن تاریخ پورې نه ده کړې. سیاست خو جوړ دی غیرو په لاس کې دی که نه، تاسو ته پته ده، خو مذهب خو د علماء کرامو الحمدلله په لاس کې دی که نه. نه پورې جومات خرڅ کړی دی، نه پورې مدرسه خرڅه کړې ده، په بېسرو سامانۍ کې جومات او مدرسه راټینګ کړي دي، نه پورې عالم خرڅ کړی دی، نه دی خرڅ کړی. د حقانیت پته د دې نه ولګوه چې د دنیا تمام کاغه کنځلې دي، کاغه ګولۍ ده، کاغه بم دی، او کاغه دماکه ده، او کاغه سپکه خبره ده، هغه علماء کرامو طرف ته متوجه ده. علماء کرام د هغې نشانه ده. د غیرو خلکو هدف علماء کرام دي. د دقې نه د حقانیت پته ولګوه، د الله نه ویرېږه او د نفرت چشمې لرې کړه. موږ د الله تبارک وتعالی د علماء کرامو سپورټران جوړ کړي، موږ د الله پاک د علماء کرامو مرسته او ملګرتیا کوونکي جوړ کړي. آمین یا رب العالمین.